بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو لومبی قانون د ثلاثي مجردو دپاره هغه دوه علامات تانیث دی. په ننني کلیپ کې به موږ دوه علامات تانیث قانون هغه پیژنو. اول حکم د قانون پیژندل ضروري دی. نو د دې قانون حکم هغه د دې قانون په اول کې لیکل شوی دی چې دا وجوبي قانون دی. اوس دوه علامات تانیث قانون، نو دوه علامات تانیث دا په فعل کې جمع کېدل مطلقاً منع دي او په اسم کې په دې شرط باندې چې دواړه دا د یو جنس دي. علامات د تانیث دا پیژندل پکار دي. نو علامات د تانیث دا درې دي. یو تا ده، دارنګې یو الف مقصوره ده او یو الف ممدوده ده. دا علامات د تانیث دي. اوس مطلب د دې قانون هغه څه دی؟ نو مطلب د قانون دا دی چې دوه علامات د تانیث په فعل کې جمع کېدل مطلقاً منع دي. مطلقاً نه مراد څه دی؟ یعنی برابره خبره ده که د علامات د تانیث د یو جنس نه یا د بدل جنس نه. خو په فعل کې د یو جنس نه مثال هغه په کلام د عرب کې نه ملاوي. د جدا جدا جنس مثال لکه ضربنا چې په اصل کې دا ضربت نه و. د دې تفصیل ته راځم. او په اسم کې د دوه علامات تانیث جمع کېدل اله منع دي کله چې دواړه د یو جنس نه، لکه ضارباتن چې په اصل کې ضاربتاتن، او که د یو جنس نه نو د جدا جدا جنسونو نو بیا د دواړو جمع کېدل هغه جایز دي. لکه ضربیاتن حبلیاتن چې دا د ضربه او د حبله نه هغه جوړ کړی شوی دی. په دې قانون کې هغه مثال د ضرب نه ورکړی شوی دی چې کله هغه د جدا جدا جنس نه په فعل کې، ځکه د یو جنس نه په فعل کې مثال هغه نه ملاوي. اوس دا ضربنا د دې د ضربتنا نه دا څنګه جوړ شوی دی؟ په اصل کې دا ضربتنا او ضربتنا دا د ضربت د دې جمع ده. د ضربت هغه جمع ضربتنا. نو ضربتنا هغه کې دوه علامات د تانیث هغه رالل، یو دا تا ده او یو دا نون دی. اوس په دې کې موږ یو علامه د تانیث هغه حذف کو، یو به ته اخوا کو د دې قانون د وجې نه. اوس دا ړومبی چې کومه تا ده، دا ړومبی ته موږ د دوه علامات تانیث قانون د وجې نه هغه حذف کا. نو چې حذف مو کا نو موږ سره ضربنا پاتې شو. ضربنا زواد باندې هم زبر دی، په زواد باندې هم فتحه ده، را باندې هم، با باندې هم او په نون باندې هم. اوس دا څلور حرکات پر لپسې رالل او څلور حرکات چې پر لپسې راشي نو په ضربنا اول والا چې کوم دا ضربنا دوم والا چې کوم قانون دی، ضربنا اول والا عمده د تای تانیث دی. ضربنا دوم والا چې کوم قانون دی نو د هغه قانون د وجې نه چې کله څلور حرکات اربع حرکات والا قانون چې څلور حرکات پر لپسې راشي د هغې نه به یو حرکت موږ حذف کو په یو کلمه کې. اوس دې ځای کې څلور حرکات پر لپسې رالل، د دې نه به موږ دا یو حرکت هغه چې کوم د بعد دا به موږ حذف کو د اربع حرکات قانون د وجې نه. دغه د وجې نه مو دا یو هغه چې کومه فتحه ده دا مو حذف کا، نو دا موږ سره پاتې شو ضربنا. ضربنا موږ سره پاتې شو، دا قانون پکې ولګېد. د دې د وجې نه په فعل کې هغه دارنګې تعلیل شو، د ضربتنا نه ضربنا جوړ شو. دلته دویم مثال هغه د ضارباتن ورکړی چې په اصل کې ضاربتاتن. دا ضارباتن دا د ضاربتن جمع ده. ضارباتن دا د ضاربتن د دې جمع ده. د ضاربتن د دې جمع ده. د دې په اخره کې مؤلف او تا راوړل د دې ضاربتن د ضاربتاتن چې جوړ شو. او موږ وی چې په اسم کې چې کله دوه حرکات د دوه علامات د تانیث راشي دواړه د یو جنس نه، د هغې نه به یو حذف کولی شي. نو چې موږ دې سره اخره کې تا یو ځای کا نو دا الف او تا یو ځای کا نو دا ضاربتاتن شو. چې ضاربتاتن شو د دې قانون د وجې نه به موږ دا یو تا حذف کو، دې نه به هغه ضارباتن پاتې شي. دارنګې دویم مثال هغې دلته ورکړی دی چې کله دا د جدا جدا جنس نه نو بیا جمع کول جایز دي، لکه ضربیاتن او حبلیاتن چې د ضربه او د حبله د دې جمع ده. نو ما تاسو ته مخکې وي چې علامات د تانیثو کې یو الف ممدوده او الف مقصوره هم ده. اوس په دې ضربه کې دلته اخره کې الف مقصوره راغلی ده. چې الف مقصوره رااله د
د دې نه موږ جمع جوړوله، نو د هغې جمع په صورت کې د الف مقصوره په دې یا سره بدله شوه. ضربیاتن، دا یا باندې چې کومه فتحه ده او دا یا ده دا د دې الف مقصوره نه بدل راغلی. نو الف مقصوره نه بدل راله نو یو دغه یا علامت د تانیث شو چې کومه دا یا ده په دې ضربیاتن کې دا به ضربیاتن، نو یو دا چې کومه دا یا ده نو دا یو علامت د تانیث دی، چې کومه دا تا ده تا علامت د تانیث دی. اوس دا دواړه رالل په یوه کلمه کې، په یوه کلمه کې خو منګه ووي چې صحیح نه دي، خو په هغه صورت کې کله چې د یو جنس نه او دلته دا د جدا جدا جنس نه راغلي دي، د دې د وجې نه دو علامات د تانیث والا قانون هغه په دې کې نه لګي.